انډیا بمقابلہ بنگلادیش لومبنۍ ټیسټ د دویمې ورځې لوبه اختتام پذیر شوې ده چې د بنگلادیش لوبډله ډیره سخته راګیره شوه چونکې په لومبنۍ ورځ باندې د انډیا شپږ وکټې بنگلادیش ډېرې زر واخیستې و هغې نه پس جدیجا او اشوین یو ډېر غټ پارټنرشپ وکړو او انډیا د ډېر غټ مشکلات نه وویښکه. اوس انډیا په فرست اننګز کې څومره سکور کړی دی د بنگلادیش ټوټل ټیم په فرست اننګز کې په څومره رنزونو باندې اوټ کړی دی. په جواب کې د انډیا سیکنډ بیټینګ هم روان شوی دی. روهت شرما یو ځل بیا سکور نه دی کړی. ویرات کوهلی هم په 170 رنزونو باندې اوټ شوی دی. مکمل سکور کارډ طرف لزو مکمل ډیټیل سره په ډسکشن کو چا پکې ښه پرفارمنس کړی چا نه دی کړی. د میچ ګټلو چانس د انډیا زیات شو جی. سکور کارډ طرف ته راځو تاسو له سکرین باندې ښکاري انډیا لومبنۍ اننګز کې 376 باندې ټوټل ټیم اوټ شوی چې پرون سکور کارډ چې ما تاسو سره شریک کړو جدیجا او اشوین پورې چې جدیجا په 86 رنز اوټ شوی دی. اشوین 113 باندې آکاش ډیپ 70 رنزونو باندې اوټ شوی. بمقابلہ په 7 او سراج نټ اوټ پاتې شوی دی. د بنگلادیش د طرف تسکین احمد 3 وکټ ایکسټري 55 رنز ورکړي دي. حسن محمود 15 وکټ ایکسټري 83 رنز ورکړي دي چې حسن محمود د بنگلادیش لومبنۍ فاست بالر جوړ شو چې د انډیا په سرزمین باندې 15 وکټ ایکسټري دي. ځکه موستلی چې کم وکټ اخیستل کیږي د انډیا په پیچز باندې هغه سپینران اخلي جی. ناهدرانا یو وکټ ایکسټري د په 82 رنزونه کنسیډ کړي دي. مهدي حسن میراز 77 رنزونه باندې یو وکټ ایکسټري د شاکب 50 رنزونه ورکړي وکټ یوم نه دشته. مومنل یو اور کړی دی 4 رنزونه ورکړي او وکټ یوم نه دشته. ټوټل ټیم په 376 رنزونه اوټ شوی دی چې په جواب کې ورپسې بنگلادیش هم په فرست اننګز کې په 149 رنزونو باندې ټوټل ټیم اوټ شوی دی. بنگلادیش د لپاره مشکلات ډیر زیات شو ځکه 149 376 پس 149 رنزونه کول نو ډیر غټ لیډ چې کم دی انډیا ته پاتې شوی دی. شبمن اسلام 2 رنز، ذاکر حسن 3، شانټو 20، مومنل 0، مشفق الرحیم 8، شاکب 32، لیٹنڈاس 22، مهدی حسن میراز 27، حسن محمود 9، تسکین 11، ناهدرانا 11 جی. هایست سکور چې کم شوی دی په دې کې هغه 32 رنزونه شوي دي چې هغه شاکب الحسن کړي دي جی. د انډیا طرف یې ښه بالنګ چې کم دی هغه 4 وکټې ایکسټري دي. بمقابلہ په 50 رنزونه یې کنسیډ کړي دي اور 4 وکټ ایکسټري. سراج پکې هم په 13 رنزونو 2 وکټ ایکسټري دي. آکاش ډیپ په 19 رنزونو 2 وکټ ایکسټري دي. اشوین 29 رنزونه ورکړي وکټ یوم نه دشتي. جدیجا پکې په 19 رنزونو 2 وکټ ایکسټري دي جی. په 149 رنز د بنگلادیش ټوټل ټیم اوټ شوی چې په جواب کې ورپسې سیکنډ اننګز هم انډیا شروع کړی چې د انډیا په 81 رنزونو باندې 3 وکټ هم پریوتی دی جی. 81 رنزونه دا کړي سوال لیډ پاتې شوی دی. نو انډیا اوس 308 رنزونه دی جی. یشسوی جیسوال په 10 رنزونو باندې اوټ شوی دی. روهت شرما په 5 رنز اوټ شوی. شبمن ګل په 33 نټ اوټ ولاړ دی او ویرات کوهلی هم په 70 رنزونو باندې اوټ شوی چې 37 بالې وخلی دی جی. ریشب پنت په کریز باندې موجود دی او ورسره شبمن ګل په کریز باندې موجود دی جی. پنت په 12 رنز باندې په کریز باندې ریسه بار وزن و پنت او شبمن ګل راځي جی. تسکین احمد یو وکټ ایکسټري 70 رنز ورکړي 3 اورونو کې. حسن محمود 15 اورونو کې 12 وکټ یوم نه. ناهدرانا 3 اورونو کې 12 یو وکټه او یو وکټ مهدي حسن میراز ایشتلی د چې اور 100 رنزونه ورکړي دي. شاکب الحسن شپږ اورونو کې 60 وکټ یوم نه ایشتلی. نو دا د دویمې ورځې پورې مکمل سکور کارډو د بنگلادیش د میچ ګټل چانسز ډیر زیات کم شوي دي ځکه لومبنۍ اننګز کې صرف 149 رنزونه جوړ کړل په دې وجه باندې. نو سبا ورځې باندې ان شاء الله بیا سبا کمپلیټ ډسکشن کو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.